مالک ابن دینار رحمه الله د دې امت یو مشهور عالم دین هغه فرمایي وی زه خپل کور کې ومه سخته ګرمي وه سره غرمه وه وی کله چې د کور نه راوتلم ما وکتل زما د کور د دروازې وړاندې یو سړی تېرېږي په داسې حالت کې چې دغه سړی په وجود باندې او په جسم باندې معذور دی په لاسو باندې شل په پښو باندې شل زه ورغلم دغه کس ته مې وویې ته خو ډېر په بد حالات یې معذوره یې په داسې حالت روان یې چې داسې رغړې غوندې او ته روان یې څه مسله ده چېرته روان یې دوړې در باندې دي معلومیږي لکه خوراک څښاک هم چې دې نه یې کړی د ډېرو ورځو نه وایي هغه معذوره انسان ما ته وویل چې آو ورځې ډېرې وشوې چې ما خوراک څښاک نه دی کړی په دې تکلیف کې زه را روان یم ما ته په دې تلو کې هم ډېر زیات تکلیف دی ځکه چې زه تلی نه شم دقه شان زه تولیږم او روان یم ما ورته وویل چېرته ځې وایي د حج ورځې شپې دي غواړم چې د الله کور ته لاړ شم او چې د الله یو لوی حکم دی حج چې هغه ادا کړم وایي ما ورته وویل ورځې ډېرې دي راځه زما سره کور کې لږه دمه وکړه خوراک څښاک به وکړې لږ آرام به وکړې لږ وجود ته به د قرارۍ حاصل شي بیا به روان شي ویلې چې نه مالکه مه پرېږده چې خپل منزل مقصود ته ورسېږم هسې نو د دې دمې د وجې نه په ما ناوخته شي او هسې نه حج ته په وخت ونه رسم وایي زه د دې د مینې محبت ته حیران شوم د دې د شوق ذوق ته حیران شوم پرې مې ښودو او لاړو وایي په دغه کال باندې زه حج ته لاړم حج مې وکړو د غټ اختر ورځ ده خلکو شیطانان ویشتو ته تللي دي وایي زه هم لاړم چې کله لاړم ما وکتل څه خلک دی هغه راټول شوي دي ګیرۍ ارچېلې ده د یو کس نه زه هم ورغلم تپوس مې وکړو دا څوک دی څه مسله ده وایي چې دلته یو معذوره انسان دی ډېر زیات جاړي د سترګو نه اوښکې روان دي الله ته فریاد کوي الله ته زاری کوي الله ته دعاګانې کوي وایي چې زه ورغلم ما فی نظر واچو هغه کس و کوم چې ما سره په لار کې میلاو شوی و کوم چې ما سره زما د کور مخې ته میلاو شوی و وایي دغه انسان په دغه وخت کې دعا کوله دعا یې دا کوله یا الله ستا د عظیم حکم دپاره چې حج دی زه د خپل کور نه را روان شوم یا الله په لاره کې ډېرې زیاتې سختې مخې ته راغلې ډېر تکالیف مخې ته راغلو ډېر الله تعالی د لږې او د تندې په حالت کې مې ځان راورسو الله ستا د نو مزار شم ته را باندې دغه حج وکړو خو یا الله اوس یو عمل مخې ته راغلو په دې ورځ باندې حاجیان لګیا دي قربانیانې کوي څاروي ذبحه کوي یا الله زما خو دغه وس نه کېږي یا الله زما سره خو دومره پیسې هم نشته دی چې زه پې ځان ته څاروی واخلم او هغه ذبحه کړم او قرباني کړم خو یا الله د دې خبرې ته ګواه اوسه نن ورځ زه تا ته خپل ځان قرباني کوم وایي دا خبره یې وکړه یوه چغې یې ویسته او پاک قضیې کې وفات شو دغه واقعه زما او ستا لپاره په دې کې یو لوی درس دی یو لوی عبرت دی چې کوم یو عمل هم مونږ کوو په مینه محبت یې کوو په شوق یې کوو د الله رب ذوالجلال عبادت کوو په مینه محبت یې کوو بیا به ډېر زیات تکالیف مخې ته راځي ډېر زیات مصیبتونه به راځي خو ما او تا ته به دغه تکالیف دغه مصیبتونه رکاوټ نه جوړېږي وما علینا الا البلاغ